ما طاقت ما سره ده کلمه ما ویلی د الله مدد نصرت به ما سره مسلمان سره وي کافر سره وي مسلمان سره. نو دا ول دا مسلمان مغلوب ولې دی خپل مقصد پرېخه د خپل پیغمبر په شکل او شبهات کې وتزان بد ښکاری موبایل سره ډیره مینه شته او قران سره کم ده اجرا پوله پټي اوځه بلځه ټیمونه فلمونه ډرامي غانې بجانې د غړاګانو د ډمانو پروګرامونه هغه ته خپ شوق او مینې سره ناشتي عالم بیان ته تنګيګو جمعات کې تنګيګو قران ته تنګيګو داسې قوم بچرته په کافر غالب راشي. هغه صحابه چې به ویلي الله اکبر الله اکبر سره به د اول شپې ناوي بهیره شو او به کیسو اول شپې ناوي په ډولۍ کې ناسته ده او دا د ګنټې دپاره په مونځ نه دی ولاړ د 2 ګنټو دپاره نه دی ولاړ دومره خوند او مزه کې به ورغلی چې سار به شو سبحان الله سار به شو سار زړه به نه غوښتله چې سلام وګرځوم او موږ هله چې کله به سلام ګرځي کله به دا قرت لږ را مختصر کې دا مولانا سے دا زمونږ یو ماش یو مچ موږ څومره خطا ټوله خشوع زوم ډسمس کی مونږ کې ولاړ یو مچ یا مچې مخې ته دا چل نه کو خیال دا زموږ سلو به ټوکې شروع کړي او په مونږ هم ولاړي الا سچل به شوی دکان ته به ګاک راغلی الا څوک میلمانه خو به نه راغلی ټول سوچ فکر په کور کې بازار کې یو ځای بل ځای الا بلا ګردنی مولا د غریب ته پته هم نه چې دا 2 رکعت دی که 3 رکعت دی بس صرف مولا باندې ځان ور چسپان کړی دا زموږ مونځونه دي. نو دا فرشته به ورته وایي د سار مونځ نه کولو په وجه به دی د غرمې مونځ پورې وهم د غرمې مونځ دې نه دی کړی د مازدیګر مونځ پورې به دی وهم د مازدیګر مونځ نه کولو په وجه به دی د ماښام مونځ پورې وهم د ماښام مونځ نه کولو په وجه به دی د ماسخوتن مونځ پورې وهم د ماسخوتن مونځ نه کولو په وجه به دی د سحر مونځ پورې وهم. حدیث کې محمد رسول الله فرمایي چې کله دی انسان له یو گزار ورکي او یا الله سبا دا انسان په ځمکه کې ښخ شي او یا لاسا یو انسان داسې سملو یو درون کاڼی پې د په دا سر را پرېږده دا به څومره په دې خټه کې لاندې لاړ شي د هغې هغه ډبه و ګزار به دومره خطرناک وي چې او یا لاسه به دا انسان لاندې ځمکه کې ښخ شي. الله دې موږ ته فنا راکړي. زموږ څومره نوجوانان مونځ او دست یې شا کړې ده هفته په هفته بس یو جمعه خان دی بعضې اختر خان دی پوه شوي کله یې مونځ وکړو کوي نه کوي هېڅ پروا نشته. ایرونو درخواست کوم دا رزق الله د مونځ سره لګولی دا رزق الله مونږ سره لګولې رزق ګټې او مونځ نه کې تا نه غټ بې وقوفه نشته. رازق خفه دی او د رزق په تلاش کې وځي نو تا ته به د ضلالت رزق میلاویږي ضلالت. رازق خوشحاله کا بیا د الله نوم والا سار کې سورت یاسین وایا او زما محترم په دعا نفا باندې په ګسخ په باندې بسم الله توکلت علی الله د کور نه وځه د الله مددونه نصرتونه ځان سره کا بالمازنه ستا او سار چې کوم دی 10 بجې او 11 بجې تر پاسي داسې خلکو سره د الله مددونه نصرتونه نه سار کې رزق تقسیمیږي او تول ټکونه ود پروتي